जी बिल्कुल دا वخت موږ موجود یو باچا خان مرکز کې او تاسو وګورئ چې موږ سره نیا صاحب هم ولاړ صوبایي صدر دی او حسین شاه صاحب جنرال سیکرټري هغه ولاړ چک چاپیره داغه نه خدای خدمتګاران میټروپولیټن پېښور عہدیداران هم ولاړ دي امداد راغلی نیا صاحب موږ ګورو چې څونه مدیر راسي تاسو په پښتونخوا کې هم د سیلاب ځپلو سره ډیر مدد وکړو خدای خدمتګار تنظیم اوس چې کله زلزله په افغانستان کې رااله چې کوم تاسو لر او بر یو پښتون وایي تاسو ورولي دلته هم جاری را سلسله جاری ده سب وایي بسم الله الرحمن الرحیم دا څه چې سیلابونه خو تقریبا هر کال راځي دا سخت کال چې کوم سیلاب راغلی دا د ټولو سیلابونو نه بدل خاص کر زه به د بونیر او د صوابه ذکر خصوصا وکړم چې هغه داسې سیلاب و چې دا یوازې د اوبو سیلاب نو دا د کاڼو سیلاب و دا د باجرې سیلاب و دا د شګې سیلاب و دا د مټې د خټې سیلاب و او بیا دې کې د غر نه چې کوم دی نو اوبه راوتې او د غر نه چې کوم دی دا سمبالول ډېر ګران کار زه د ټولو عوامو ته هم د دې کریډټ ورکوم چې عوامو په دې کې ډېره لویه مطلب چې خپل کنټریبیوشن کړی دی او فلاحي ادارو هم پکې کړی دی د حکومت په حواله زه صرف دومره ویلی شم چې خلکو دا خبره کوله چې حکومت په وخت نه را رسېدلی دی نه چې کوم دی سامان را رسولی دی افسوس دا دی چې حکومتونه په داسې موقعو په کار دی چې ډېر اکټیو وي او ډېر زر مطلب دا کار کوي ځکه چې هغوی سره پروونشل ډیزاسټر منیجمنټ اتارټي شته نیشنل ډیزاسټر منیجمنټ اتارټي ده او دا کار سر کار کوي دا یو افسوسناکه خبره ده چې حکومتونو هغه عمره کار نه دی کړی چې عوام پرې مطمئن شي بیا په پنجاب کې سیلاب راغله او پنجاب کې تر اوسه پورې د سیلاب اثرات شته او هغوی په هغې کې لګیا دي بیا په سند کې سیلاب راغله او دا سیلابونه د پنجاب او د سند سیلاب هغه سیلاب دی چې کوم د هندوستان د اوبو نه راځي د هندوستان د اوبو په ذریعه چې کوم سیلاب راړو د مخکې په نسبت لږ زیاتو د پیروکار په حیثیت به حیثیت انسان د هغوی درد هم محسوسو او چې هېڅ رانه نه کېږي اول خو مالي مدد کوو که نه نو دعا خو کولی شو چې خدای په نورو مصیبتونو نه په امان کړي او بیا د دې سره به زه تاسو سره په دې دا خبره خلاصه کړم چې دا خو قدرتي آفتونه دي سیلاب دی زلزله ده مصیبتونه دا څه دلته یو بل غټ چې کوم دی نو زموږ عذاب دی او هغه دی زموږ دهشتګردي دا د 45 کالو راسې دهشتګردي ده او زیاته شوه او حالات نور هم خرابېږي نو موږ خو 45 کاله راسې هسې خو د سیلاب کې خو اوبه راځي په دې دهشتګردۍ کې خو وینې بهېږي او دا وینې چې کوم دی د پښتنو بېدلې دي او لا بهېږي نو د خدای نه سوال دی چې اول د پښتنو را خو عقل ورکړي چې خپل دوست دشمن وپېژني خپل نیکخوا وپېژني او بیا د خدای زموږ مطلب دا قدرتي آفتونه هم ختم کړي او د انساني آفتونه هم ختم کړي او خدای دې زموږ د ټوله دنیا خشته کړي خدای په دې دنیا مطلب موږ ته خیر کړي او په آخرت کې کوم دی موږ مطلب چې ګناهونه معاف کړي او جنتونه هم نصیب کړي بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې د ټولو پښتنو ته معلومه ده چې زموږ خدای خدمتګار ارګنایزیشن چې دا په صوبه سطح او پاکستان سطح باندې دی په بهر ملکونو کې 14 ملکونو کې د دې خپل برانچونه دي نو د مخکې په بلوچستان کې زلزله راغلی او سیلاب راغلی نو موږ دلته نه سامانونه وړو معلوم امداد نو دغه کړو دغه شانتي چې موږ په سوات او بونیر او باجوړ او په ګندب کې سیلاب راغلو تباهینو کې نو ټول مخکې موږ رسیدلی وو دا خدای خدمتګار ارګنایزیشن رسیدلی ولته اوس هم د بدمرغه په افغانستان کې ډېر خونړۍ زلزله راغله او زموږ پښتانه زنانه بوډاګان ماشومان ټول شهیدان شو پکې زخمیان شو پکې بې کوره شو پکې نو د هغوی د مدد دپاره زموږ ستر مشر ښاغلي احمد ولي خان چې څنګه حکم وکړو نو موږ په هغه ټایم باندې موږ راووتو او د پېښور په ګوټ ګوټ کې وګرځېدو په بازارونو کې الله پاک دې د پېښور خلک ډېر خصوصا توګه باندې او د ټولو پښتونخوا خلک په عمومي توګه باندې چې هغوی نن چې په موږ باندې کوم اعتماد وشو نو دې ظاهر ده چې د پښتنو صحیح نمایندګان عوامي نشره پارټي او دا سور جاکټ دی او دا سره جنډه ده او بل دغه ده چې دا اعتماد دی دا اعتماد هر چا باندې څوک نه کوي دا صرف د باچا خان په اسپایانو د هغوی په مشرانو باندې وکړو نو نن موږ د پېښور د ټولو باشنده ډېر شکریا ادا کوو چې هغوی موږ سره ډېر زیات کم وکړو هم مالي هم د سامان په صورت کې